د بخاری شریف حدیث دی او همدغه روایت په ترمذی شریف کې موجود دی او دغه روایت راوی دا زید بن اسلم رضی الله عنه مبارک دی د دوانو جهانو سردار آقا نامدار صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې د یو مسلمان یتیم بچی کفالت وکړو هغه سره امداد وکړو محبوب می فرمایي دا انسان به ما سره وي په جنت کې او څنګه به په جنت کې وي نو محبوب علیه السلام دغه دواړه ګوتې داسې یو ځای کې او ویې فرمایل څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي داسې به دا انسان ما سره په جنت کې یو ځای وي او همدغه رنګې علامه ابواللیث سمرقندي رحمه الله یو روایت را نقل کړی دی د حضرت داود علیه السلام متعلق داود علیه السلام یو ځل عرض وکړو الله ته یا اله العالمین هغه انسان تا سره څه اجر دی ته به هغه له څه بدله او څه ثواب ورکې کوم انسان چې ستا د رضا دپاره ستا د خوشحالولو دپاره د یو یتیم ماشوم په سر باندې لاس کیږدي هغه سره امداد وکړي د یو کونډې سره امداد وکړي دله به ته څه اجر ورکړي الله تبارک وتعالی ارشاد فرمایي ای داود علیه السلام دله به زه اجر دا ورکما ثواب به وله دا ورکما چې هغه سخته ورځ د محشر چې په هغه ورځ باندې به ګرمي شدت وي بره نه نور به نیزوار وي ښکته نه ځمکه د تانبې به وي او بل سوری به نه وي سوا د عرش معلح د سوري نه نو ای داود علیه السلام چې د الله زما د رضا دپاره د یو یتیم په سر باندې لاس کېښوستو یا چې کوم دی یو کونډې سره امداد او مدد وکړو د هغې سهاره جوړ شو نو دغه انسان به زه به د سخته ورځ د ګرمۍ باندې د خپل عرش معلا د سوري لاندې ودرومه ډېره د اجر خبره ده ډېره د فضیلت خبره ده خو لیکن الله جل شانه نه سوال دا دی چې الله جل شانه موږ تاسو له توفیق راکړي د یتیم سره د مدد کولو د کونډې سره د مدد کولو او بیا بالخصوص دغه د خوشحالۍ کومه موقع چې را روانه ده کومه د ورکوټي اختر ورځ چې را روانه ده نو لکه څنګه چې زموږ او ستاسو بچي دي هغوی زړونه لري او هغوی وایي چې موږ نوې جامې واچو نوې سپلی استعمال کړو داسې یتیم بچی هم زړه لري الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې څنګه موږ خپل بچي له یو جوړه اخلو خپل بچي له سپلی اخلو چې داسې زیات نه صرف په محله کې یو یتیم بچی وګورو یو یتیم ماشومه وګورو او څنګه چې خپل اخلو داسې هغې له یو جوړه سپلی واخلو داسې هغې له یو جوړه جامې واخلو الله جل شانه به موږ او تاسو له د دې په ذریعه باندې ډېر لوی اجر راکړي او الله به زموږ او ستاسو معیت د محبوب علیه السلام سره په جنت کې نصیب کړي خو که موږ او تاسو د یو یتیم بچي سهاره جوړ شو او د هغه امداد هم وکړو